اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر و معین. قابل قدر سامعین و ناظرین، عقیقې حوالی سره څو نکتې تاسو خدمات کې عرض کوم. یقینا عقیقې ډېر اهمیت دی. کنز المال کې عرض اهل سنت کتابوں کې، مرآت العقول اهل تشیع کتابوں کې روایت دی چې بیمه عقیقه حقیقت کې و بیمه دی. لکه څنګه ته ځونه بیمه کې ګوړ نه بیمه کوي، ته یې زندګۍ ښکلي بیمه هغه چې دی د بچي عقیقه دی به مې ورځي. کل غلام رهینة بعقیقه، هر یو ځوان هر یوه جلکۍ یا وړکی هغه چې کوم دی تړلی شوی دی عقیقې پسې، یعنې عقیقې وجې نه خدای ساتي چې هغه په نامې باندې وینه تاله شي، پسه حلال شي. ومې ورځي عقیقه دی. بهار کې روایت ہے الغلام رهن بصابعه بکبش یسمى فیه یعق عن، یو ځوان تړلی شوی دی، یو بچی تړلی شوی دی، ومې ورځي پسه سې چې هغه پسه یې دي په نامې باندې حلال شي. عقا عنهما شاطن و شاطن، یہی چې رسول الله څه وکړل، مولا حسن مشتبه باندې عقیقه کړي دی، پسې ورته حلال کړی دی. امام حسین ته بیله پسه حلال کړی دی، یعنی هم مولا حسن مشتبه نه عقیقه شوی دی، هم حسین علیه السلام نه. امام صادق علیه السلام روایت دی چې عقد فاطمه عن ابنیهما فی الیوم السابع، ومه ورځ وه چې ورمنې زهرا سلام الله علیها د خپلو دوو زامنو حسن و حسین عقیقه وکړله، پسونه یې ورته حلال کړه. امام باقر علیه السلام بقاعده خپلو دوو زامنو عقیقې دپاره دوه اوښان واخیستله. مولا امام حسن عسکري علیه السلام امام زمان ولادت باندې عقیقې دپاره ابراهیم ابن ادریس ته وویله وجه الی مولای ابو محمد بکبشین وکتب بسم الله الرحمن الرحیم، چې امام علیه السلام ابراهیم ابن ادریس یې چې موته لیټر او رسل خاطر واستولو او موته یې وویله چې دا دوه پسونه دي دا ته حلال کا ان مولا طرف نے حلال کا. وکل هنأک الله واطعم اخوانک ففعلت، خپل یو خوره خپل وړونو دوستانو یارانو باندې یو خوره او ما انداشه وکړل. یعنی حقیقي اهمیت حقیقي کې دا نشته چې دا لور د کسوای د اردواو کې برابر دي. دا بېله خبره چې یهودیانو مبارک شته چې هغوی به یې نونو والا نه کولی، زمن والا اسلام کې هم یې لور والا دی هم یې زوی والا. لکه څنګه زوی ته یې اولاد قایلي چې اولاد دی، لوره اولاد دی. پیغمبر نه روایت دی چې العقیقه شاط من الغلام والجرس، عقیقه څه پسه کې کوي خو هغه وړکی دی، هغه جلکی دی، اردو دپاره کېږي، اردوه برابر دی وکړي. حتی امام علیه السلام ته یو چویله شپږم مولا ته چې مولا مو خو ډېر سار شولو، پسونه مو ولټوله، میږې مو ولټولې، اوښان نه شوه پیدا، آیا عقیقې په ځای مو پیسې ورکولی شو که نه شو ورکوی؟ امام رضي نه شو چې الله نه پیسې ما ورکوي دي. ان الله یحب اطعام الطعام و اراقة الدماء، خدای باندې دا ګرانه دی چې خلکو نه مړۍ وخوړلی شي، دسترخوان وغوړولی شي، خدای نه ګرانه دی اراقة الدماء، په کار دی وینه تاله شي. لذا پیسو نه به سوال ما کوئ، په کار دغه دی څه عقیقه یې وشي، هغه یا په څه شکل کې وشي، په کار د وینه تاله شي. د عقیقې والا دعا سکرین باندې به درته راشي، دغه دی بسم الله عقیقة عن فلان، یعنی چون مثلا تو ازوای حسن نمیگی به دستی وای بسم الله عقیقة عن الحسن وقال دستی اللهم عظمها بعظمه ولحمها بلحمه ودمها بدمه وشعرها بشعره اللهم اجعلها وقاء لمحمد و آله. دا دعا عقیقې کې مستحب دی چې وویلی شي. دین علاوه کوم فقه والا شرایطي دي هغه دا دي چې ومې ورځې عقیقه مستحب دی، وړکی دی، جلکی دی. که چیرې دغه ومې ورځې باندې مور یا پلار مثلا د یو زوی و د لور والا عقیقه ونه که نو دا سقید نه کېږي، مستحب شوه نه. که چیرې دغه جلکی بالغه شوله یا وړکی بالغ شو ځانه د عقیقه کولی شي. حتی یو کس مړ شوی د دنیا نه راوړی ته هغه دپاره عقیقه کولی شي. عقیقه په کار د اوښ وي، اوغا وي، میږه وي، وزه وي، دغو کې مثلا قیمات څه دی، مثلا پسه وي، مثلا قیمات البته لا یکفي، یعنی دې په ځای کته قیمات ورکړي هغه نه کېږي، په کار دا دی چې خود یې پسه حلال شي. اوس د کوم قربانۍ څه دی موږ کوو یا لسم ورځې د ذوالحجې سترید کې دغه قرباني هم د عقیقې ځای نسی. عقیقې کې بل شی بهتر دا دی چې په کار دی هغه چاق وي، یعنی طاقتور وي، غوښه وکې ډېره وي، کمزوره نه وي، پسه وغیره. یو هډوکو خیال وساتلی شي، په کار دی کوشش وشي هډوکې مات نشي. دی عقیقې والا
کومه دایا یې دی چې هغه سره منډه ترړه دی هغه ته پکار د خپله حساب نه میلاو شي. دا حقیقي والا غوښه ته اومایه تقسیمه شي، پاخایه تقسیمه شي، خو بهتره ده چې پاخه تقسیم شي نو خلکو ته ماړې پخه شي وکړي. مکروه دی چې حقیقي والا غوښه پلور وخوري او هر کس د پلور نانخور دی، خصوصا مثلا مور دی دوی ما خوري، مستحب دی، بهتره دی چې ما یې خوري که وخوړه مکروه وکړو. حقیقت دی هر سړي په کار دی بېلابېل، مثلا تاسو 2 زامن دي په کار دی 2 پسونه وي، که 3 وي زامن یې 3 پسونه په کار دی، هر څوک خپله خپله عقیقه وي. پروردګار نه دعا ده چې خدای د حقیقي کولو توفیق موږ ټولو ته نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.